السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو ملګري کمنټ کړی دی امیر حیات په نوم باندې. سلام علیکم ډاکټر صاحب، کډنی سټون باره کې د څه دوایي منشن کړئ. دا سیده کډنی سټون زموږ سره په ګردو کې کاڼي جوړېدل. ډېر زیات خلک د دې سره مخ شوي دي او ډېرو زیاتو خلکو ته د ګردې د کاڼي یا د ګردې د شګې ډېر زیات شکایت عموما راځي. د دې لپاره د دوا نه ښیم د هومیوپیتھک ډېر زیاته فایده به درته میلاو شي. په کډنی سټون کې د ټولو ټاپ کلاس هومیوپیتھک میډیسن دی بربیرس ولګیرس کیو. د هغې 10 قطرې سهار 10 غرمه او 10 ماښام تاسو داسې نیم کپ اوبو کې اچوئ، په نهره باندې استعمالوئ. د دې نه بعد کې بیا دویم میډیسن دی زموږ سره هایډرنجیا کیو. 10 قطرې 3 ټیمه د هغې نه هم استعمالولی شئ. ایپیجیا کیو 10 قطرې 3 ټیمه د هغې نه هم استعمالولی شئ. د دې نه علاوه زموږ سره کینترس او مرکار په 30 کې 15 قطرې د هغې نه هم استعمالولی شئ. د دې نه علاوه نور هم زموږ سره بلا شی میډیسن دی. سلیشیا په تیز کې پکې هم ډېر ښکلی کار کوي. یاد ساتئ لایکوپوډیم پکې هم په تیز کې ډېر ښکلی کار کوي. خو د هومیوپیتھک میډیسن هر مریض ته انډیویجولي ریکمنډ کیږي او سلیکټ کیږي. ښه خبره دا ده چې تا ته کوم هم خورې وي هومیوپیتھک ډاکټر وي دا سره په دې کې رجوع وکړه. دا ډېره معمولي مسله ده. کډنی سټون په هومیوپیتھک کې ډېر په اسانه باندې ډیل کیږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.